باندې حکومت کول دي او حاکم به د خپل رعایا د حال نه ځان خبروي. اوس که فرشتو له الله حکومت ورکي او ځمکه کې انسانان وي او انسانانو جګړه وکړله، یو انسان راغی او د بل یې پړق ورکړ، دیم رپورټ له لاړه فرشته حاکمه ده او بل دو انسانانو جګړه وکړه نو دا یو لګېده بل یې سوک ورکړ نو دیم لاړه رپورټ یې وکړ، او بل دو انسانانو جګړه وکړه نو په امسا یې سړی ووو هغه هم رپورټ وکړ، نورو دو جګړه وکړه نو په چاقو یې ووو هم رپورټ له لاړه، او بله جګړه شوې ټوپک تماچه باندې ډز کړې، دا ټول رپورټ له لاړل. فرشته دا فرق معلومولی شي چې د پړق څومره درد دی، د سوک څومره درد دی، د امسا څومره درد دی، د ټوپک تماچې څومره درد دی، د چاقو څومره درد دی. دا فرق انسان معلومولی شي. په فرشته که ته په ټوپک ډز کې نه لګي، فرشته خو د نور مخلوق دی، نو په دې رڼا ډز وکړه نو څه چلو شو، په رڼا کې هسې کارتوس دې ضایع کړ، په دې رڼا کې د الله ستاسې ووه نو ته به یې پړق مې ورکړه چاله دې پړق ورکړه هېڅ هم نه، دې رڼا ته چاقو نیغ نیغ کوه نو رڼا پرې نه خوږېږي. نو فرشتې دی د دې ګزارونو فرق محسوس کولی نه شي، او انسان دا فرق محسوس کولی شي نو چې انسان حاکم شي نو هغه به د دې جدا جدا سزا متعین کی، ظالم لبا د هغه د ظلم مناسب جدا جدا سزا ورکوي، او که په دردونو نه پوهېږي هغه بس ټول ګزار دی نو پړق او سوک او کوتک او چاقو او ټوپک دا یو شی دی، فرق ونه شو. نو فرشتې یې حاکمان نه کړې او انسانان یې حاکمان کړل چې د دې فرق معلوم کړي او د هغې مناسب سزا ورکړي. دویم سوال دا دی چې د فرشتو ته څنګه پته ولګی چې انسان به خونریزي کوي؟ اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، دې ته څنګه پته ولګي چې دا فساد به کېږي؟ دې خو علم غیب نه لري. وی د انسان حالات او ورسره معاملات دې فرشتو ته مخکې الله وښول چې داسې به کېږي. بیا فرشتو ته چې پته ولګي چې انسان به داسې کار کوي نو خپله الله نه تپوس کوي چې الله داسې کارونه کوي نو بیا یې هم خلیفه کوي، په دې خو موږ نه پوهېږو. اتجعل فیها من یفسد فیها، خدای چې دا کار کوي نو بیا هم څه خلیفه کوي، په دې مقصد نه پوهېږو، په حکمت نه پوهېږو. او یا دا چې دې فرشتو ته وښولی شو چې په انسان کې قوت عقلي به وي، دا نوی مخلوق چې پیدا کېږي نو ده کې به قوت عقلي وي او قوت شهواني به پکې وي او قوت غضبي به پکې وي، درې قوته دي پکې. نو دې فرشتو وکتل وی قوت شهواني او قوت غضبي دا خطرناک قوتونه دي، اگر چې د یو وخت قوت عقلي خو ډېر ښکلی دی، خو دا یو دی قوت عقلي ښکلي صفت پکې یو دی، او دا د فساد پکې دوه قوته دي، شهواني او غضبي. په انسان کې چې قوت شهواني په جوش کې راشي نو دی دا خپل شهوت پوره کول غواړي، نو چې کله دی خپل خواهش پوره کوي او د ده مخې ته څوک رکاوټ جوړېږي نو د رکاوټ ختمولو دپاره دله غوسه ورشي، نو قوت غضبي په جوش کې راغی نو رکاوټ ختموي، بیا قتل یې کي، خپل شوق پوره کوي او چې څوک یې منع کوي نو هغه قتلوي. نو فرشتې وایي قوت شهواني او قوت غضبي خو فساد پیدا کړ. نو دا دوه قوته د فساد دي، قوت عقلي هم مغلوب شو
الله وی فرشتو تاسو نه پوهیږئ که دا قوت شهوانی او دا قوت غضبی د قوت عقلی تابع که دا دواړه د فساد نه دې نه ډېر لوی خیر پیدا کېږي بیا که قوت شهوانی او قوت غضبی دا د عقل تابع کړ بیا چې د فایدې کارونه وشتي شي نو بس غونډ خبره مختصره ورته که انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ نو دې وخت کې قلارې شه فورا به یې قلارې شو د آدم علیه السلام او د فرشتو ترمنځ امتحان چې شوی دی نو د فرشتو ته الله پاک فرمایي انبئوني ماله خبر راکړئ امتحان چې اخلي ماله خبر راکړئ نو فرشتې ورته وایي چې سبحانک لا علم لنا نه پوهېږو اوس آدم علیه السلام ته داسې نه وایي چې ته ماله خبر راکړه هغه ته وایي انبئهم دوی له خبر ورکړه دا فرشتې پوه کړه دې طرز بیان کې چې دا فرق راغلی دی نو دا واضحه خبره ښکاره کوي چې آدم علیه السلام ته الله پاک د معلم درجه ورکړه دی استاد دی معلم دی او فرشتې هغې ته د طالب علم درجه ورکړله دا استاد درجه د شاګرد نه پورته ده او دې نه دا معلومیږي چې د فرشتو په علم کې کمې زیاتې کېدی شي که کوم څیز چې دې ته علم نو د آدم علیه السلام په ذریعه باندې د هغې څیزونو علم ولا الله ورکړ د فرشتو علم کې کمې زیاتې کېدی شي او آدم علیه السلام معلم او فرشتې طالب علم نو طالبان د دین دم خوشحاله شي چې دا هغه مرتبه ده چې فرشتو ته الله ورکړې ده فرشتې طالب علم او د طالب علم دومره اوچت مقام دی چې د الله د رحمت فرشتې ورته وزرې ویوي الله پاک آدم علیه السلام خلیفه کړ د خلیفه څه مقصد ده خلیفه نائب ته ویلی شي یعنې څوک د بل چا په ځای د یو کار کولو دپاره چې ودرېږي مقرر شي نو ده ته خلیفه وایي په دې ځای کې د خلیفه معنا دا شوله که د خلیفه معنا دا شي چې دی به په ځمکه کې د مخکې نه اوسېدونکي مخلوق په